نو په غسل کې درې سیزه فرض دي. څو کم کم دی ویلی شي؟ په غسل کې درې سیزه فرض دي. یو پوزه کې اوبه اچول، هغه اوبه لږ غوندې راښکل چې دې ځایونو پورې راورسي. د هغې وجه درته علمي وجه وویل. وان کنتم جنوبا فطهروا. فطهروا صيغه د مبالغه راغلی ده. صيغه د مبالغه تقاضا دا کوي. الله وی که تاسو په جنابت کې شوي نو فطهروا، تاسو حتی الامکان ځان پاک کړئ. مبالغه به کوئ په پاکوالي کې. نو مبالغه دا معنا چې کم کم ځای ته اوبه رسېدل ممکن دي په بدن کې، هغه ځای ته به په ټول بدن کې اوبه رسئ. نو پوزې ته اوبه اچول چې دي لږ به یې راکاږي چې تر دې ځایونو پورې راشي. بل خوله کې به غړغړې کې، خوله به د اوبو ډکه کې، بیا به غړ 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 درې ځل به دا کار کوي. پوزه، خوله او ټول بدن لمدول، دا درې فرض دي په غسل کې. اوس تو وایه که یو سړی جنابت او سحر لامبي، که پوزه کې اوبه راکوي هم تېرېږي او که خوله کې غړغړې کې هم تېرېږي. اوس به څه چل کوئ؟ وایه ماما ماښام ته بیا چا ویلو؟ چا ویلو؟ ماښام به بیا ولامبي که نه؟ ښه خبره ده وکړه. نه دغه کېږي ولې یېرېږه ما. اوس ورځې خو که دا پوزه کې اوبه راکاږي نو عموم چې دی تېرېږي، روژه ماتېږي. که خوله کې غړغړې کې هم تېرېږي. ماښام نه وروسته به ولامبي بیا. خبره یې ښه کړې. تر ماښامه پورې به دی په غسل کې مونځ به ټکی نه کوي. هسې ویم سوچ کړ. اوی تجھے کیا سناؤں میں دل ربا. یو معشوقي عاشق نه تپوس وکړو، سال دی وی، هغه ورته تجھے کیا سناؤں میں دل ربا، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیرے ہی اشارے کی بات ہے اور میری زندگی کا سفر، تجھے کیا سناؤں میں دل ربا. خدای بندگانو دې قوم ته بسړی تاسو دومره اندازه ولګوئ. روژه ده، دا هغه خبرې دي چې زه تاسو ته کوم، دا په تاسو ټولو فرض دي زده کول، او روزمره دا کار تاسو سره کیږي. خیر دی کې 95% 80-90% ښځو والا یې توقعات کیږي در سره، او تاسو به څه کوئ؟ تاسو خیال عزیزانو آسان علاج. پوزه کې اوبه چې واچې راکاږه ما، پوزه کې به اوبه واچې او لمده ګوته به چې کوم ځای پورې تلی شوه پوزه کې نو نه به یې باسي. به د پوزې استنشاق وشو.